الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدلې ده چې زاغه ته تعبیر وکړ. صحابه وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی. وی وکه دی بیگا ما یو خوب لیدلې. ټول صحابه سرنګون شو او غوږی وی زه پروتم او یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی. وی ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی. وی ادوو کسو راتوی چې یا رسول الله فانطلق مخکزا. وی چې مخکې لارم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي. د دې ناست دی خولې ته ورچي دا خوله داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي. یا بار الہ دا سوک دے ویجی نور مخ کے ځه چې نور مخ کې لارم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي. کله لمبه پاس وروړي او کله لاندې وړي کله پاس وروړي کله لاندې. دا سوک دی ویجی نور مخ کې ځه چې نور مخکې لارم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وای هر طرف ته چې د وتو اراده وکي هغه طرف نه کانه راشي او د په داخلو لګي او بیا پکې وروږي. دا څوک دی ویجی نور مخکې وی ما دواره رونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخود. وی یو راتوي چې انا جبريل زه جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. دا سم چې درته وخود غوکې د چوست په پوي. یا رسول الله کم سره چې پروت او سری پکانی ماته دو جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به په نه کول. قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قران د عمل زراغه ده بیا پکې نو. دا سړی چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتاری. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلو عمل به کوي. سردار کونینو فرمایل چې دا خوله په انبورونو شلیدا او جوړېدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سره دی چې په دې خوله به په دنیا کې دوه جنگول. د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمون خله د سار نه تر ماخامه پورې څک زمون د خلوبا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ درست په قبر کې دا حال
دا خزی او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزی وی او پردو خزو پسې به ګرځیده او دا هغه خزی دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیدي نو دا خزی او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي اندازه وکړئ د پاکستان خزې مو ګورئ او سړی مو د وینې او د زړه په تالاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سود خور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي سودخور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوي تر قیامت به پکې وتی وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه د قلقره په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتله بیا سحر صحابه او تویلی دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره ده چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه ته بیان ک دا عین دین ده زمونږ دا ایمان ده چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې ٹھیک شو کته رښتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا درو بیا د الله یواله تاسو په دلیل منل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري تاسو په دلیل منل ار یو پیغمبر ته الله معجزې ولی ورکول معجزې به دې د پاره ورکولې چې دا خلق عاجز شي او د دغه معجزې جواب ونکړي شي او د پیغمبري په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړي کول دا د پیغمبر معجزه وا ابو جهل او سرداران د مکه ټول حیران شو او جواب نشو کول کانی پلاس کې لا اله الا الله ویل عالم عاجز شو د دې جواب نشو پلا رضا کانو نا آواز رضا چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دنیا اورا عاجز شو د دې جواب نشو کول بیا د لرګستان په مسجد نبوي کې د قجوري د ونی جوړه پیغمبر به چې تقریر کولو هغه ته به اډانا والا یو نجارو ترکان هغه دا خیالو کو چې حضور علیہ السلام په ولاړ تقریر کوي دا ستړی کیږي نو دا منبر جوړ چې منبر جوړ کو جمعه ته راوړو او فرمایل چې یا رسول الله تاسو چې خطاب کوئ نو په دې منبر تشریف دی پیغمبر منبر تلاړو چې پاغي تشریف کې خو نو دا لرګي چې په جراش او چې ځکه دی د قجورو د پانو چت ته وغې لاندې داسې ډکه ستن ور کړی دا ناغه اوچ ډکه داسې جاری لکه بنی آدم سلګي وهیو اٹکای وهیو جڑا د پجومات صحابه په جمعات کې ناس کی مسجد نبوي کې ټول حیران شو مولانا روي چې اوستله
حنان یز ہجر رسول نالم زد ہنچو ارباب عقول دا سے جڑل تابوے چی او انسان جاڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغ او دستن لئے غار ورکراو سینے سرائیو لگولا او دستن توئی چی گفت پیغمبر چی خواہی اے ستون وستن تصواری ولی جاری استن ورتوئی چی گفت جانم از فراقت گشت خون و یا رسول اللہ ستا پا جدائے کہ میں دزرنا وینی جدا شوئی سترانا جدا شوئی ولی مسندت منبود مز منتاختی اول خو ستا تکیاگا زوما ستا ملابا ما سره لگے دلیوا او ستا تکیاگا چی دے نو زوما مسندت منبود مز منتاختی برسر منبر تو مسند ساختی اول ستا تکیاگا زوم اس لاری پا منبر کے ناس نو دی وجه نزجارم حضور علیہ السلام ورطو فرمائل چی وونی زب دعاو کم چی اللہ تا پا جنت کی ونکی آڈکے ورطوئی چی یا رسول اللہ پا خدای میں دی قسم وی کم میں پا جنت کارشتاو ند جنت پا ونو نہ جنت غواړما نہ د جنت میوه غواړما نہ په جنت کې ونه کې د غواړما که غواړم نو په دنیا کې تا سره یو ځای کې د غواړما مولانا روم وایي چې دا خبرې دې ډکي او پیغمبر څه وخت کې کولې نو د صحابه په جمعات کې چې څومره ناستو دې ټولو اورېدي او مولانا وایي چې درته حیرمان د اصحاب رسول ټول صحابه حیران چې دې وچ ډکي ته وګوره د دې جړا ته وګوره او بیا پیغمبر سره د دې ډکی دی خبرو ته وګوره درته حیرمان د اصحاب رسول کستی میں نالید ستون با عرضتول داستناو جڑاو چغیو خبری صحابہ ټول حیران عرض میں داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت پاغه خو اوچ جکیم گواو کاریم پہ گواو د اسمان سپوږمیم پہ گواو او حیواناتم پہ گواو زناورم گواو یوازې بنی آدم نه حیوانات گواو. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس
بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي. دلتا شورا دا و صوبه دا و منبر دے و پلانے دے و چرتا گرنگ سنو لے پہ اختیار کی اوزس عرض میں داو چه پارلیمنٹو دا اغا خلق مخیوالو ټول پارلیمنٹ پاسې دو چې صاحب ولی واورئ چې تر څو پورې په مدینه منوره کې د محمد رسول الله خبر او د لاش موجودی انګریز قوم به د ښې ورځې مخ نه ګوري. د دې خبر نه د لاش راویسته غواړم او دلته یې راوړل غواړم. څوک کولی شي دا قرباني؟ یو دوه انګریزان پاسې دی ویل مونږ به اجازت ته ویلې بالکل. د انګلینډ نه را روان شو مدینه منورې ته راغلی ګیرې پرېښوی ځان نه صوفیان جوړ چې دا صوفیان نو دغه ځای پیرنګیانو ځان نه صوفیان جوړ که او مدینه منورې ته راغی چانه کور په کرۍ ونیو چې مونږه چیله وباسو چیله کېږي خلکو ډېره خلک چیله وباسي چیله دی شریف مکه د حرمینو بادشاہ شریف مکه د 2 ورځو کار پاتې شو په هغه کور کې سرنګ وال شروع کړیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته لاندې نو د شپې به خاوره غرزوله او د ورځې به په سرنګ کې کار کول. چې 2 ورځې پاتې شوې حضور علیہ السلام خوب کې ورغه شریف مکه ته چې پاسا او باسی می درنا پاسې دو حیران پریشان چې دا څه چل بیا ودشو بیا ورته پاسا او باسی می درنا واغه انګریزان ورته لاس نیولي و خود چې دا 2 کسان دي دا می وباسي بس شریف مکه را پاسې دو راغه مدینه منورې ته اعلان وکړو چې تالاشیانې شروع کړي. هیڅ پته نه لګي وی کټونه او بسترې وګورئ لاندې باندې پوزه غوړېدلې په دغه کور کې چې پوزه اوچت کوتې لاندې لویه تاخانه وه. تاخانه کې ورکوشو فوج انګریزان خو ونیوه او شریف مکه په دې سورنګ کې دغه وخت کې دا تاخانه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین مبارکو ته سوره رسیدلې. شریف مکه ورننوتو نور جرأت خو نه کړی شو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارک خپل کړي دا ولیدي او دا خپل کړي او دغه ځای کې د روضه مبارک نه غیر چاپیر بیا اوسپنې او سکیو دا برئی غیر چاپیر وکړه چې آینده دا خطر ورکش. هغه انګریزان پاسې د شریف مکه ورته څه چل بدر سره کوم هغه پاسې دا شکر وست چې مونږ د خپل بادشاہ حکم بجا راوړو ابیله خبره ده چې پکې کامیاب نشو او مونږ داغه د حکم تعمیل کو مونږ د لاش وستو او لندن ته نو کړوي سرکړه د تیلو او دا دوه انګریزانې پکې ګلګلک خبره دادا چې پارلیمنت دې ته وایي
او د قوم او د ملک خدمت دیتا وي. او بکی سو عزیزانو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی ادریس علیہ السلام نام ہے. قرآن کریم کې داغه ډېر ښکلی ذکر. ادریس علیہ السلام خدای ته ووی چې یا الله شوق مې ده د زنکدن چې لږ مې ولیده د زنکدن سختي چې تانه مې نورم پړ کې یاره پیدا شي. اسرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زنکدن راولا او سات قبض کا سکرات د موت پراوست سات قبض کا بیا سات پس جندش یقین دی راغه وی یا الله ډیر واقعي چې سکرات د موت چې دی هغه ډیر سخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدعا کولا اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. خدایا ز پتا پناه غواړم داغه سختو د مرګ نه د زنکدن سخته الله دې امان راکړي. پیغمبر چې کوم شي نه امان غوښته اندازه کوي چې به څومره سخت کته څنګه وای ډیر نږدې دي ان قریب وبه ګور. بیا ادریس علیہ السلام وی چې یا الله جهنم کتو ته شوق ده چې جهنم وګورم استاد قهر یره می پړ کې نور زیات شي بوې زئی جهنم ته بوتلو پیوی ګرځولو چې دا جهنم نور وایا وی یا الله اوس می جنت کتو ته شوق ده چې جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات کو. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جبریل علیہ السلام ته حکم شو چې بوزه جنت ته بوتلو دا جنت ته ورننه وزه پکې وګوره د چې ورننه وته پکې خو ګرځید نو کېناست چې کېناستو جبرائیل ورته وی روزه کنه ورته وی وزم چرته دې ځنه سوکوزي و مارا وستاره وزا ورته والله کده روزم را سره شریعتو کا فیصله را سره. جبريل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله تا خود سي وي ورشتیا وي ور سره خبره وکړه جرګه ور سره وکړه کدی وګټل راوي باسا کدی بیلو د پکې پریدا وی یا الله ثالث به څوکي الله ورته فرمایل چې ثالث به زېما تو ادریس به باسو کوي زبه ثالثم چې چاوګه ټل داغه په حق کې به فیصله وکړي وډرخه. جبريل علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې دی راو باسه د جنت نه؟ و ما سره بل څه دلیل نشته خو دې مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم چې جنت ورته وخا نو چې ورته مې وخود نو د کور مېرمن کیږي خو دې نه راوتی چې بیا خپل ځای ته بوس و بس دغه دلیل دی ویلو. ادریس علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې نو زبار هغه ورته یا الله ما سره دلیل ستا کلام دی ستا کلام ما سره دلیل دی وی یا الله تا ویلی دی چې یو ځل جنت تما سوک نه ایستو او دنه لاړو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیاتی سوک نو باس
نو تا ویلی دی چې یو ځل ز څوک ورننه باسم بیا به تی څوک نه وباسي نو جبرائیل څوک دی چې ما بیا تی وباس اسرائیل جبرائیل علیہ السلام ته خدای وی وایوس یا الله زب څوم چې تا ویلی دی چې بیا به تی څوک نه وباسي نو زه څوکم چې زه تی وباس الله فرمایي چې ادریس وګټلا او جبرائیل بیلو دا ادریس ټول عمر په جنت کې پاتې قرآن کې راغلی دی واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چې الله په ژوند جنت ته بوته عزیزان تاسو مستحق د جنت با الله وګرځي ان شاء الله العزیز او کا ارادیم پاکی وی نیتم پاک عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر یہود قوم کې پیدا شوه او یهود ورته بیا د خدای زوی ویلی نو یهود کافر پدې شو چې هغه عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی وی پلار روانو یو کله ولیدو چې ټول کله د کله را پریوته ده او د کلی ټول خلق تلاندې شي نو دی ورته ودرېدو دی کلی تماشا کوي چې بار الہ ټول کله را ناشته او د کلی څومره خلق چې دی هغه ټول تلاندې شي نو دی وایي چې انا یحیی هذه الله بعد موتها خدا دا کله د کله چې را ناشته او ټول خلق تلاندې مړ دي دا به بیا څنګه راځوندي کې دا به بیا څنګه ژوندي کې الله ورته فرمایل چې ښا دا به بیا څنګه راځوندي کول ستا خیال نه دی نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا خو ایمانو چې مړی الله را ژوندي کولې شي لیکن دې ته به شک کله په کیفیت کې شو چې یا الله د دې د را ژوندي کولې کیفیت به څنګه یو شک فی الخلقت ته او یو شک فی الکیف په نفس خلقت کې د انبیاء او شک نی پیدا کې به څنګه دا دغه یقیني چې خدای هر څنګه کولی کیفیت راتوخه چې شان به څنګه الله ورته فرمایل قال فخذ اربعه من الطير یو سلور مارغان نیسا سلور مارغان او بیا دا سلور والا مارغان فسرهن الیک ځان سره خادت کا ځان سره عادت کا نو مارغه او حیوان چې ځان سره عادت کې کدی خیالو کی چا تعلره نه موګوري بیا در پسې را منډیو او سلور والا بیا لال کا سرونه ځان سره ونیسا او دا سلور والا چې لال کې نو د دې سلور واړو غوخي کې مکا
چې داسې کېمه کې چې د یو مارغه د بل مارغه د غوښې پته نه لګي، ټول مکس کا خپلو کې. بیا دغه غوښې په غرونو د پاسه کېده. دا غیر چاپیر غرونه دي، لګه غوښه هلته کېده، لګه هلته کېده، لګه هلته کېده، لګه هلته. دا اوس الله پاک ورته چل خی او دا ورته خی چې زه تا ته خیم چې زه مړي څنګه ژوندي کوم. مارغان حلال کو غوښې کېمې کړې، سرونه ځان سره وساتل او کېمې ټولې په غرونو داسې کېښ، یو سر به راوچت کو داسې، او ورته به وی چې د دې سر اجزا چې دي هغه دې ټول راشي او دې سره دې مرکب شي. د غرونو د سر نه به کېمې راوالوتې او په هوا کې به هغه مارغه دې سره مرکب شو، جوړ بشو، او دې سره به راغی د عزیر علیه السلام لاستا او دې سر سره باغه بدن یوځای شو او وابل ول. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. بیا هغه کېمو ته आवाज وکړه ته وګوره چې په منډه به تا ته راځي. عزیر علیه السلام هم دا چلو، مارغانی ونیو او هغه لال کړه او هغه اجزا ټول کېمې کړه او سرونه ځان سره وساتل او هغه کېمې په غرونو کې خو ورته आवाज. دار یو مارغه اجزا به راوچتېده او په هوا کې به مارغه دې سره جوړېده او را بغیر سر سره به یوځای شو وابل و. عرض میں داو چې الله پاک په هر چیز قادر دی. که خدای کې مشوي مارغان بیا په هوا کې مرکب کوي او د پیغمبر په وینا راځي او خپل سر سره جوړیږي او بیا الوزي کنه جی. نو الله پاک د کوټې لاندې مړشوي اته زامن د ایوب علیہ السلام هم بیا را ژوندي کولی. عرض داو چې لویه خبره اغا د خدای جلال او داغه قدرت او داغه شان پیجندل دي. بیا لویه خبره داغه قانون تا منقاد کېدل دي. داغه قانون تا گردن نهاد کېدل دي. لویه خبره بیا پکې دا چې دا واوري چې دا د خدای قانون دی او تو ورته گردن نهاد شي. داسې ښځه بچرته پیدا کړي چې د هغې په خېټه باندې حملي او هغه دا وایي چې یا الله زما دې خېټه کې چې څه شی دی دا مې ستا دین ته وقف کړی
بی بی مریم مور بی بی مریم په خېټه کې ده او خدای ته وایي اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا اے پیغمبر په هغه وخت کې چې دا عمران بی بی ویلې چې رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا خدای دا زما خېټه کې چې څه شی دی دا مې تا ته نظر کړی دا مې ستا په نامه قربان کړی فتقبله مني خدای اوس ته زمانہ قبولم کا ما نظر خو کو او تیرانا قبولم کا چې څوک کې بی بی مریم پیدا شو دې دا خیالو چې الک مو پیدا شي او زبې دین ته وقف فلما وضعتها انسا هر کله چې پیدا شو جنې دی ویلې چې یا الله دا خو جنې پیدا شو چلو عرص کی دی ما دا ویلی چې ما فی بطنی هر شی چې زما خېټه کې دی الک دے او که جینای دے ذکریا علیہ السلام ته حواله کړه چې دا ما دا الله په نوم نظر منل او دا بچي چې دا به د خدای دین توقفي دا واخله ذکریا علیہ السلام د بی بی مریم تربیت شروع کو ورای لویولا چې ځوانه شو دا به په کوټګۍ کې ناسته وه ذکریا علیہ السلام به چې ورننه وته نو وجد عندها رزقا دې سره به ولیدو چې په وړي کې د جمی میوه پرتی دی او په جمی کې د وړي میوه پرتی او هغه سيزونه پراته دي چې هغه د سړي په عقل کې ناراضي د خوراک دا په خلوت خانه کې بی بی مریم ته پراتو ذکریا علیہ السلام ته تپوس کوي چې انا لک هذا دا کم نه دا خوراکونه در ترازی اوره دې موسمي نشته او تا سره پراته دي جمعه دې موسمي نشته او تا سره پراته دي بی بی مریم ورته وی قالت هو من عند الله قالت هو من عند الکه په وړي کې د جمی میوه او په جمی کې د وړي میوه خدای نشي راستوله بی بی مریم ځوانه شوه اوس الله اراده دا و چې د دې جنای نه یو الک پیدا کول پکار دي عزیزانو واقعا داسې وشو چې دا څه وخت کې ځوانه شوه
او دیتا رنبنه اغا زنانا بیماری وشوا نو دا د خپل کور نه لري لاړه لري دې لپاره چې څوک پوه نشي چې دا د څه بیماری نه لامبي چاته دا پته ونه لګي د حیا دا عالمو چې د زنانو بحیا داوه چې زما د لمبام چاته پته ونه لګي چې دی علم بل کم ټیم کې او ولی علم معرض میں داو چې بی بی مریم لاړه او د لری ځای کې فاتخذت من دونهم حجابا ځان نه غیر چاپیر پردے تاو کړی چې زه غسل وکم چې ویلم بل جامع واچولې او تیار شو نو الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله وجدا تیار شو نو ما جبرائیل علیہ السلام ورواستولو په کوم شکل کې فتمثل لها الى بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا دیوزوان الک په شکل کې جبرائیل می ورولېږي دې چې څو وخت کې دی الک ته وکړه چې دا ځوان الک دی وخت کې څوک ولاړ دی نو بی بی مریم ورته څوي قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا وظلمیا زه په خدای سره تا نه پناه غواړم ان كنت تقيا کته خسره کته خسره او ته تقوادار نو زه په خدای سره تا نه پناه غواړم زه یو پاک دامنه جنې ما زمانه یو طرف ته خود بی بی مریم ایمان دے انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا کدا خدای نه یریږي نو زما مخ نه بلری جبريل ورته څوي قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا وبدي انما انا رسول ربك زستاد خدای د طرف نه یو قاصد را لګلې شوم ستا خدای را لګلې صرفا لأهب لك غلاما زكيا دل را لګلم چې تعالی یو زوی وبخم ځوانه جنۍ پیغله جنۍ هغه ته وای چې دل راغلم چې تاسو یو زوی وبخم
اریانه رجدا پہ لگے. قالت رب انی، اے رب وما زوی بسنگ کی، وما زوی بسنگ کی. لم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، لم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. د سړي لاسم ماته نه دی لګېدلی، زه بدکارم نه یم، نو زما زوی به څنګه وشي؟ زلمی ورته بیا وایي چې قال كذلك قال ربك هو علي هين. خبرم داسې ده چې ستا وادم نه دی شوی، ته بدکارم نه، خو ستا خدای وایي چې د ناواده کړي دینۍ نه زوی پیدا کول ماته آسان. ناواده کړي دینۍ نه زوی پیدا کول ماته آسان. او څه دپاره پیدا کوم؟ دا پیدا کوم ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا. دې دپاره د ځوانې جنۍ نه هلک پیدا کوم چې د خپل قدرت یو نښه دنیا ته وښیم، خلقو ته وښیم چې زه بې پلارم زوی پیدا کولی شم. وکان امرا مقضیا. بی بی خپه کېږه مه، دا فیصله شوې ده چې ستا بچی به کېږي. علما لیکي چې په دې ګریوان کې یا په خوله یا په سپېږمو کې ورته پوکې وکړو، چې پوکې ورته وکړو نو فحملتها فانتبذت به مكانا قصيا. چې پوکې ورته وکړو فورا دا حامله شو. د عیسی علیہ السلام روح د دې په خوله کې پوکوالو، فحملتها نو دا حامله شو. فانتبذت به مكانا قصيا. او د دې حمل د شرم د وجه لارې لاړه. دا بس کی عزیزانو لس میاشتې تیرې شو، لس میاشتې پس ورته درد زیو لګېدو. د بچی پیدا کېدو دردونه چې دي هغه ورته چې درد زیو لګېدو نو الله اوس هغه قسم کوي چې دې ته دردونه شروع شو نو بیا څه وکړه. اسه د دې بیبي مریم دا شان چې اوچت نو خدای پاک ته ګوره چې دا کیسه څومره په خوند کوي. بیبي مریم ته احساس شوی فانتبذت به مكانا قصيا. لره لاړه فجاءها المخاض الى جذع النخله. دردونه چې ورته لګېده
ورته حکم وشو چې ورشه د دې قجوري په بیخ کې کېنه. لارې ځنګل کې د قجوري بیخ کې کېنه. اوس دغه وخت کې که تاسو تحقیق وکئ زنانو ته څه ګرم شی د خوراک پکاري او اوبه پکاري د صفائی وغیرہ د پاره. بعضې وخت کې د ډېر درد نه خوله وچش اوبه پکاري. جبرائیل ورته ولاړ دی ورته څه وایي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة د دې قجوري دا بیخ اخوزوا دی ولا ټیلا تخی. اوس خلک چې تانه تپوسو کی نو تبڅه ورته فإما ترين من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما. کسړی دی ولیدو او تپوسی درنوکو چې ده نو تور توای چې زمانن روجه ده په خواب د خبرو نم روجې نیولای کېدی لکه څنګه چې د خوراک نه روجې داسې به د خبرو نم روجې. زوی غیږ کې راغستی دی او رایو قوم وللارې لروت یا مریم انا لك هذا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. و د خدای باندې ستا خو مورم خراب نه و پلار دې خراب نو ته تاسو د کوم ځای نه راوړو. الله ورته بیا وی چې تو سره خبرې مکوه تو ورته وایه چې دې ماشوم نه پوښتنه وکړي. اوس جنته مخکې پیدا شوی هلک نو فاشارت الیه بی بی مریم اشاره وکړه د خپل زوی ته چې دې ماشوم نه تپوس وکړي. قوم ورته څه وایي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. دغیږي معشوم به څنګه خبرې وکړي ټول وایه اده ګنټې پیدا شوی معشوم ورته وی قال اني عبد الله او زما د مور قوم زه د خدای بنده ما آتانی الكتاب وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. د مور په خېټه کې الله ماته د منځ او د زکات حکم کړی چې تر څو زه ژوندی ما. د یو ګنټې ماشوم دا د مور حال دا د ماشوم خبرې اغا عظیم قوم ته چې ټول قوم اکبک شو. دته چې څه وخت کې د 13 کالو په عمر کې انجیل ملاو شو او د 23 کالو په 13 کالو په عمر کې بیا د اسمان ته تللی. دا دومره زمانہ ده تبلیغ چې کولو نو قوم ته تنگ شو نو په کوټه کې ګیر کو چې کوټه کې ګیر کو دنانه به आवाज وکړي چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. لکه د سره څوک دا هو وجل غواړي. عیسی علیہ السلام قرآن ویلی چې یقینا بل رفعه الله الیه. خدای
خدای ځان ته اوچت کړي. واقعیت سوا کوټې نه به आवाज وکړي چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. فیصله دا وکړه چې مړی کوي. جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې ولاړو پکې پاډاله کې ویل مړی کوي. او تاسو د مشرانو کې چې کم یو تاسو کې لوی مشر دی او ورننه وځي یو د کوټې ته او راوی باسه یو دلته بار مړ کوي. ویلې ټیک دی بس پکې لوی مشر یو کتو او کوټې ته وردننه چې وردننه کو چې دننه کو جبرائیل علیہ السلام پاس نه چتو شلولو عیسی چت کو او دغه دننه شوه سره چې دی دا د عیسی په شکل شو چې د عیسی په شکل شو چې راوته بار وی کوټه کې خو عیسی نشتا خلق ورته خو ته یې کړ ته څنګه وایې چې عیسی نشته ته نه یې هغه زمیم د پلانې مو علم داده رانی صحیح بس ځوړندې کو چې ځوړندې کو چې پانسی کو شاته هوا تا بیا په خپل شکل شو چې بیا په خپل شکل شو دی وخت عیسایان چې دی 12 ډلې شوې اوس په عیسایانو کې 12 فرقې دي 12 مذهب دي پکې قرآن څه وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم شبه لهم دا معنا ده چې خپل سره ورته د عیسی په شکل شوی خپل سره ورته د عیسی په شکل شنو دی وی چې جوړ عیسی دا دی دا وخت 12 ډلې شوې پکې د خدای زوی او خدای را نو تختول او خدای دې عیسی خدای دې بیبي مریم هم خدای دې بیبي مریم خزه دا عیسی د خدای زوی دې پلان دا مختلف فرقې پکې جوړ شو اوس 12 مذهبونه دي په عیسایان بیا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه چوا هغه داوا چې مړی به را ژوندې کړ او قوم ته به وښودل چې دا وګورئ دا مړی او ما را ژوندې کړ اوس مړی ته به وایي چې تا باندې لاندې څه تیر شوي دي نو هغه زما د قوم ته بیان کړه نو مړی په ټول تفصیلات د قبر چې دي هغه د عیسی علیہ السلام قوم ته بیان کړه او دا غیر د پاسه باندې يهودو او نصاراو عیسی علیہ السلام ته جادوگر او ساحر وي او ته نبو تخته علماء لیکي چې یو مړی چې عیسی علیہ السلام را ژوندې کړ نو تپوس ته وکړو چې لاندې سالو هغه ورته وی چې صاحب نور خبر نه وزه چې مړ شوم او خلق یوړم او خخ کړم نو زما د قبر خي طرف ته یو کړکۍ وشوه او پاغي کې څه خلق رانه وته او ما سره استړي مشي وکړه
رانه لاړ نو ماړه کې خیال وکړو چې ته په دې توره سوړه کې څه کې خو تم ورپسې وروځه نو زم ورپسې وروتم چې ووتم دننه یو ډېر عظیم الشان باغ دی ونې دي څه بهترینې ولې پکې دی نو دغه وخت چې دا د مازیګر ټیم حدیث کې راځي چې سړی مړ شي نو دی چې هر ټیم خښ کې په قبر کې خو دغه وخت باندې زیړی مازیګر وي ماړه کې خیال وکړو چې منځ قضا کیږي نو مټې مې ونغښتې او پاوله کې ناستم او دس مې کولو چې او دس مې کولو نو پدې کې یو جنای رااله او ما ته وی چې سکے وماوی چې او دس کو منس قضا کی وغیرہ توی چې دازه د منځونو نه ده ا د منځونو ضمانت تیر شوا زمان لاسی ونیو ما چې هغه له داسې ټیلا ورکړه د هغه غاړه کې یو هارو او هغه اوشلیدو چې اوشلیدو نو اجینای زونی وما چې اوس به مال دا جوړه نو د تار یو سره غیونیو یو ماونیو او هغه مرایم پکې اچولې وسب هغه مریم لا پیرل نوی چې تا आवाज کو زه د قبر نه راووت عیسی علیہ السلام فرمایل چې د دې قبر تاریخ وګورئ چې دا مړ کله مړ دی چې پته ولګول نو سلور زرا کار شنو چې دی مړو علماء وایي چې ہزار عیش تصدق کو نمز قطرہ غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق وہی بزرگونو خوشحالی دی د یو ساس کی د غم نہ قربان شي خوشحالی او عیش په سړی داسې تیر شي لکه د خوب لیده او غم چې یو منټ پر راشي نو دغه کې دا وایي چې تاغه خوشحال لا کلوي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي ما پتا پسدا سپین جامې رنگ کړې تلا بیا پما ګمان د نام ننګ کړې ما پتا پسدا سپین جامې رنگ کړې تلا بیا پما ګمان د نام ننګ کړې اس اثر دے پسنگین خاطر و نشو کہ ہر سو میں مسلے در پس لنکڑے تو پا عشقی علما در اغجل بولا تو پا عشقی علما در اغجل بولا
که یو بل هم هسې ما غوندې ملنګ کړې عاشقی نه معشوقې ته سپینه لار ده ته دا سپینه لار و ما ورته ګړنګ کړې دا دې څوک تر څنګه ناستي نه پوهېږم چې خبرې د رحمان سره په جنګ کړې دا هغه درویش هغه فقیر د زمانه و کور بناستو کور نه به بار نتلو ما د درویشانو برکت ګوره ما 15 منټ هم د تقریر کیسه ګډه وډه وه کور بناستو کوره به بار نه وتو رور دا پوه شو چې زما د ښځې سره د تعلقات دي جوړ ښځې ته وي ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سرې کا په سر ګلونه وټومبه مونږ به پټ ناستو ته ورته راوځه که د ده حرکات خراب شو نو بس مونږ یې مړ کوو ښځې شونډې سرې لاسونه سره په سر ګل ټومبلي راووته رورې او سړي کینولي په ډیوډۍ کې پټ چې راووته ده ته داسې ودرېده ده ورته داسې وکته ورته وایي نن دې نوي شراب څکلې دي پوهېږم نن دې نوي شراب څکلې دي پوهېږم په رخسار دې ګل ټومبلې دي پوهېږم حلاما زما د مرګ نه د نور څه